نظیر د مفتی محمد طلحه ګورا کلیمو نظیر د مفتی محمد طلحه ګورا ما شپو نصر لري دیوبند عقیده ګورا کلیمو نظیر د مفتی محمد طلحه ګورا کلیمو نظیر د مفتی محمد طلحه ګورا ماشاءالله 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 کلیمو نظیر د مفتی محمد طلحه ګورا کلیمو نظیر د مفتی محمد طلحه ګورا الله وبرکاته. دواړه مولایان خو زه خو پیژنم نه، خو د کومه مسله چې مبحث شروع دی دې مسله کې که د کتبو د حوالو مسله پیښه شي نو ډېره بهترینه وي. زمونږ په کتابونو کې او په کتبو د موالکو کې دا سنوسي که تاسو پیژنئ 15 سنوسي دي. په یو سنوسیه چې کومه سعید پوده صاحب کړې ده تهذیب شرح سنوسیه ام البراهیم، هلته کې د دې قدرت مسله ذکر ده. او دویم یو کتاب دی الجهد الموقل فی تنزیه المعز والموزل، دا خصوصي په دغه امکان الکذب باندې لیکل شوی. نو په دې کې لږ احتیاط پکار دی، د ځانه خبرې نه دی ویل پکار. په دې کې زمونږ د اهل شرع د اهل سنه والجماعه دا مسلک دی چې کذب شلو څومره دوم نور اشیاء دي خلاف الوعده، دا د محالاتو نه دي، د الله پاک سره قدرت نه راځي. تعبیر به داسې پکاري دا هغه اشیاء دي چې دا د محالاتو نه دي، د الله تعالی قدرت د محالاتو سره نه راځي. داسې به هم نه وي چې قادر پرې نه دی بې عاجزه کېږي خالق نه شو، خو چې په وی قادر شو بیا محاله راځي. صحیح تعبیر زمونږ د اهل سنه والجماعه دا دی چې کوم په سنوسیو کې راغلی چې دا محالات دي د باری تعالی تعلق د محالاتو سره نه راځي. دې کې لږ معمولي احتیاط کوئ، خدای مکه چې سړی د ایمان نه خلاص نشي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. د رد بریلیت سیفیت ګروپ ملګری به ان شاء الله ټول په خیر او عافیت سره وي. سید حکیم مولوی صاحب دلته ګوره دغه بحث لګیا دی زمونږ د یو دیوبندي ملګری او د یو سیفي په مابین کې. د ستاسو په علم کې به یا بنئ چې غلام حضرت مولوی صاحب په تشریحات نبیغه کې په دې مسله کې سیفي ملا چې وو هغه په علماء دیوبند باندې دروغ ویلي دي چې علماء دیوبند دغه عقیده ده چې الله پاک دروغ ویلی شي العیاذ بالله. نو چونکې پر دې مسله باندې بحث لګیا دی، اوس ته میز ته د بحث میز ته دننه شي او یو داسې میسج دی وکړو چې هغې نه په دبې الفاظو سره ته هغه صیفي اوس ګیر دی خو ته د خلاصولو کوشش کوي د هغه کې تایید کې په دیوبند خلاف رواني یو خو ګوره زه درته وایم او بل دغه قسمه میسیجونه مه کوه مناسبه به دغه او که بحث شوق کېږي بیا اوس ته دغه بحث پرېږدوه بیا به موږ تاسو په دې باندې بیا جلا بحث وکړو. او بل سید حکیم مولوی صاحب تاسو دغه ویلي دي چې په دې مسله کې شرح السنوسی ام البراهین وغیرہ حواله دی ورکړې ده، الجهد المقل وغیرہ حواله دی ورکړې ده چې هغه تاسو وګورئ په هغې کې دغه مسله تفصیل سره لیکلې ده. نو د دې ټولو به زه حوالې دې رولېږه دغه خبره دیم چې کومه وکړله زه به که ډېر د ادبو سره درته ویم نو دغه دومره به درته ویم چې د تسمح تې شوې دی درنه تا نه غلطي شوې ده. ګوره د ام البراهین حواله هم زه در لیږم او د دې الجهد المقل هم در لیږم، هغې نه علاوه د مسامرې حواله هم در لیږم، هغې نه علاوه د مختصر منتهى الاصولیم حواله هم در لیږم، حاشیه کورلی د تفسیر بیضوي حواله هم در لیږم، ما تفسیر روح المانی او د نور بلاغ حواله موجود دي. د دې باندې بهرحال زه یو څو څلور پنځه دلته درته پورته کوم. د شرح سنوسی نام دې یاد کړو چې انشاءالله دغه زعم دې نه چې بیا چا کتلې نه ده. نو بهرحال د کومه خبره دي چې دلته وکړله چې کیزه وغیره چې دي د محالات نو ګوره اول خو د دې تعبیر د امکان کذب تعبیر زمونږ علماو دیوبند نه دي خوښ کړی، لکه څنګه تانوي صاحب رحمت الله علیه پر دې مسله باندې تفصیل کړی د بوادر النوادر کې. دا امکان کذب مسله خو صرف دومره دې ځای نه مشهوره شوه چې دغه علماء دیوبند باندې بالخصوص زمونږ رشید احمد ګنگوهي صاحب رحمت الله علیه فقیه النفس چې الشان و شاه کشمیری رحمت الله علیه به ورته فقیه النفس ویل، په هغې باندې حسام الحرمین کې فاضل بریلوي احمد رضا خان بریلی چې د اهل بدعت سرغنه و هغې دغه بهتان لګولی و چې هغه العیاذ بالله الله طرف ته کذب منسوبوي هغه کوم منسوبوي. نو هغې د مسلې دپاره عنوان د امکان کذب اختیار کړو، ورنه د دې مسلې خو زمونږ علماو نه دي خوښ کړی نه دی، لکه بوادر النوادر کې تنوي صاحب د دې مسلې تفصیل کړی دی. د دې مسلې بهترین تعبیر چې دی
هغه خلف وعید دی یا مسله د امکان النظیر دی یا عموم قدرت باری تعالی دی. او په پښتو کې خپل جبه کې کوم صرف دومره وایو، مسله صرف دومره ده چې الله جل جلاله بندگانو ته د خبر چې ورکړي دي چې الله به دسې کوي. آیا الله جل جلاله داغه په خلاف باندې قادر دی کنه دی؟ مثلا الله جل جلاله مونږ له اطلاع راکړی دا چې خبر راکړی دی چې کافر به الله جل جلاله جهنم ته داخلي. خو آیا دغه خبر چې الله راکړی دی اوس الله جل جلاله والعیاذ بالله مجبور محض شو؟ آیا الله قادر دی کنه چې د خپل د دې قول خلاف وکي او کافر د جهنم په ځای باندې جنت ته بوزي؟ نو زمونږ عقیده او نظریه زمونږ دغه دا چې او بالکل الله جل جلاله په دې باندې قادر دی. په دې کې په اشاعره او ماتوریدیاو کې لکه څه بحثتر جزوی شانته خو هغه ته نظم. خو بهرحال یا الله جل جلاله به مسلمان ته جهنم جنت ور کوي، خو په دې باندې قادر دی چې مسلمان جهنم ته بوزي. الله جل جلاله مجبور محض نه دی. یو انسان چې وا خبره وکي او انسان قادر دی چې داغه په خلاف باندې وکي، نو آیا الله جل جلاله العیاذ بالله په انسان نه هم زیات عاجز شو چې انسان د خپل خبره په مخالفت باندې خو قادر دی خو الله په نه دی قادر؟ د تاسو چې کومه خبره وکړه چې کیسب و غیره چې دي دغه د الله لپاره محالات نه دي، نو سید حکیم مولوی صاحب زبر ان شاء الله د ټوله حواله دی وګورم، خو په اطمینان سره وګوره په دې کې خطا شوی ښه. کیسب که محال دی ممتنع دی، نو دا محال بذات نه دی د الله لپاره، ممتنع بذات نه دی، محال بالغیر دی، ممتنع بالغیر دی. او مونږ چې وایو امکان کذب کې، نو الته امکان نه مراد امکان ذاتی مراد دی، او په امکان ذاتی کې او په محال بالغیر کې یا ممتنع بالغیر کې هیڅ تضاد نشته دی. لکه دغه تعبیر ما درته خو د ټوله حواله ان شاء الله زه در لګم، خو ته دغه مسله دلته اوس پرېږدوه، دغه دوه ملګري لګیا دي نو اسی میسته پکې ماره دن کېږي. سید حکیم مولوی صاحب دغه وګوره د ام البراهین شرح السنوسی حواله مې هم درولې غلا، او ورسره د روح المانی ده، ورسره مطالع الانظار ده، او ورسره شرح المواقف ته او تفسیر بیضاوی ده، او کتاب المسامره ده بشرح المسایره، او د مختصر المنتهى الاصولی ده. نورم حواله شرح المقاصد وغیرہ تفسیر کبیر وغیرہ د ټوله موجود دي. خو بهرحال دا صرف د کتلو لپاره درولې غلي چې په دې مسلې کې ټول حواله ارسه موجود دي، خو ته په الحال خاموشه شخه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حکیم مولوی صاحب څنګه خې چرته لاړ یار؟ یو کلیپ ته وکړو او د ویل چې خیال کوئی په دې مسله کې احتیاط کوئی چې ځانونه ګناهګار نه کړي. ډیره ښه توصیه ده ماشاءالله، او الله تعالی د مونږ له توفیق را نصیب کړي. خو بهرحال مونږ وایو چې کدی باب کې مونږ لږ تاسو را مستفید شو، تاسو راشي دغه دوه درې حواله هم در سره شیر کړئ. نور هم حواله خو ډېر زیاتې موجود دي چې تاسو پر دې باب کې څه نظر دی.